da mu kaga ni madgana ma zai ta da ku shabiya ro kin mun bai insha Allah ba da das banda wuratu kitan na danna da dir motarwe kandar insha Allah kau a badir motarwe ban ba insha Allah amali kar ci da insha Allah shiro kau Okay, clipping. के बंदेने सरसकशी बड़ी की दार सलोर ورځو मेला ده इंशाल्लाह उम्मीद لرو چې دغه بټول ډپارټمنټ برپور ساتلی او د خپل کېر مظاهره وکړي چونکه د دې مقصد دا چې موږ د ډپارټمنټ کې کوارډینیشن پیدا کړو چونکه هیکټیک کار دی دفتر چلول چونکه دې دا هم د انټرټینمنټ سره ځای پکار دي ودي سے پیدایت باندې موږ دا میلان نارنج کړه او امید ساتو انشاءالله تاسو هم برپور طرفونو سره مخکې به موږ ایونټس ارګنایز کوو جیسو سپتا د هغه ټیم ته په دې نوې آیډیا چې نن ډپارټمنټل کم سپورټس ایونټ منعقد کړی دی زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم او یقینا چې تاسو دا کوششونه دا نوې آیډیا دا د ستاینې وړ دي زموږ د پاکستان تحریک انصاف حکومت زمونږ لیډر داغه پہچان هم د سپورټس نه شروع شوی دی داغه په دنیا کې چې نن یو نوم دی نو هغه د سپورټس په وجه دی چې د کرکټ یو نوموړی لوبغاړی د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان او بیا پاکستان له ورلډ کپ ګټل داغه دا دومره شهرت په هغې کې اهم رول چې دی نو دا د سپورټس دی او د ډیپټي کمشنر صاحب او د ډي ایس او چې دا کوششونه بالکل زمونږ د صوبایي حکومت کوم ویژن چې دی د سپورټس په مد کې د پلیئرز دپاره نو دا مونږ اپریشیټ کوو دا زمونږ هغه ویژن دی چې هغه دوی مخ په وړاندې باندې وړي دا د پروینشل ګورمنټ هغه کوم ایم دی کوم مقصد دی د سپورټس دپاره سپورټس یو مقصد دی سپورټس یوازې دا نه دی چې مونږ د مزه اخلو مزه به بالکل اخلو ځکه چې په دې افراتفری په دې دور کې په دې هنګامه خیز دور کې سپورټس دپاره ټایم ورکول دا د هر چا کار نه دی دا د زندګي له کسانو کوم چې زما مخې ته ولاړ دي دا هم د دې کار دی او د دې سره سره سپورټس چې دی نو دا په انسان کې څه خوبیانې پیدا کوي سپورټس مین سپیرټ ورکول د سپورټس مین سپیرټ مقصد هم دا دی چې یو خو په انسان کې د ګټې جذبه پیدا کوي په انسان کې دا جذبه پیدا کوي چې را دی د ګټې لپاره تګده وکړي هلې ځلې وکړي او د ناکامۍ په صورت کې په هغه کې برداشت پیدا کوي نو دا دواړه چې دي دا ښه خوبیانې دي او کله چې انسان ناکام شي نو پکار دا دی چې هغه د خپلو غلطیانو نه د هغې د فیلیر کوم وجه چې جوړه شوي هغه خامیانې د ځان نه لري چې نیکسټ ټایم چې هغه کوشش وکړي او د ګټې لپاره خپل ځان مخکې کړي د دې سره سره هغه مشهور متل دی چې را د کومو قوم د سپورټس میدانونه آباد دي نو د هغو هسپتالونو چې دی نو دا ویران دي نو بالکل سپورټس چې دی دا زمونږ د دې کلچرل حصه ده زمونږ د حکومت ویژن او میشن هم دی او په دې موقع باندې مونږ خپل منځ کې یو صلاح وکړه د ډیپټي کمشنر صاحب سره د ډي ایس او صاحب سره چې څنګه انټرا ډپارټمنټل ایونټ تاسو منعقد کړی دی نو انشاءالله ډېر ژر به تاسو انټرا کانسټیټوینسي چې د پي کې 11 د پي کې 12 او د پي کې 13 په منځ کې دغسې ایونټ منعقد کړئ او دغسې سیمان جوړ کړئ او دغسې مقابلې ته پلیئرز راوځي نو دا به یو نوې آیډیا وي او دا به انشاءالله زمونږ د دې حلقې په منځ کې زمونږ د ډپارټمنټ په منځ کې زمونږ د دې عوامو په منځ کې د مینې ورورولۍ او د محبت یو ذریعه انشاءالله جوړېږي او ډېر ژر به د ګمراه فیسټیول په نوم باندې به انشاءالله یو ډېر غټ سپورټس ایونټ دی انشاءالله انعقاد کوو چې د صوبې په سطحه به انشاءالله وي د دې سره سره انور خان ایم پي صاحب یو خواهش دی او ډیپټي کمشنر صاحب هغه سره اګریم شو چې موږ به د لورۍ په مقام باندې کوم سند چې دی هلته نه به موږ انشاءالله یو ایونټ کوو
افتتاح به هلته کوو او بیا به هغه ګیم هغه مقابلې به په دې ګراوند کې انشاءالله کېږي. تاسو ټول پلیئر ته به انشاءالله په هغې کې د حصه اخیستو موقع انشاءالله میلاویږي. زمونږ د دې سپورټ سره سره ټوریزم چې زمونږ ضلع بالا چې الله یو جنت نظیر وادي او ضلع الله مونږ له راکړې ده، چېرته کې چې ځنګل هم دی، چېرته چې اوبه هم دي، چېرته چې ښکلا هم ده، چېرته چې مینه او محبت هم دی، ورورولي هم ده، او چېرته کې چې ځوانان دي، تکړه تکړه ځوانان دي. نو انشاءالله دواړه مقاصد به سپورټس ته هم انشاءالله په هغې کې به مونږ پرمختګ کوو او د ټوریزم په مټ کې به هم انشاءالله تعالی مونږ د خپل ضلع لپاره د ټوریزم په مټ کې مونږ انشاءالله ډېر یو غټ پلان جوړ کړی دی او ډېر ژر به انشاءالله تاسو وینئ چې دې مونږ جوړه کړې ده. د ګمراه روډ باندې کار شروع دی. زه د جربانا د عوامو ته زما مخې ته چې د کوم سپورټس پلیئر ناست وي زه دا موقع غنیمت ګڼم چې زه تاسو ته خوشخبري اورم چې موږ به انشاءالله په دې 10-15 ورځو کې دننه د دیر موټروې ټنډر انشاءالله کوو او په دیر موټروې باندې به انشاءالله عملي کار چې دی انشاءالله شروع کوو. چې کله موټروې جوړه شي زمونږ ایکسس وشي، روډونه زمونږ جوړ شي، د ګمراه دا روډ جوړ شي، نو انشاءالله دې سره به زمونږ دا ضلع هم راوچتېږي، ټوریزم به انشاءالله بوستر کېږي او د دنیا سیلګري چې دي نو هغه به دین ته انشاءالله مونږ راغستو دلته به راځي.